د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ وا او عمر صاحب لا یو بابا راغلو. هغه بابا زمیندار بابا او په عجیبه طریقې سره رادن نشو او په جړا شو. شکایت د خپل زوی نه وکړو چې زما زوی دی او هغه ډېر زیات نافرمانه خو دې ته ویلی شي چې هغه زما خبره نه مني. نه داسې نافرمانه نه دی، دومره ډېر نافرمانه دی چې هغه ما کنځي، ما ته کنځلې کوي، ما رټي. بلکې بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ووی چې کله کله ما هغه ووهي نو زه ستا دربار ته راغلی یم، شکایت مې راوړی دی. الله تعالی ډېر زیات لوی منصب او لوی عزت او طاقت درکړی دی. زما دا زوی زما نه دی پکار، خدای زما نه منې کا. حضرت عمر سے ډېر زر ورته قهر راتلو او دا د غصې خبره هم وه. عمر صاحب چې عجیبه ده، د مسلمانانو په ملک کې د عمر په خلافت کې او امارت کې یو پلار له زوی دومره زیات بېعزتي او نافرماني کوي چې هغه کنځي رټي او هغه چې دی نو سپکوي. نو حضرت عمر صاحب ډېر زیات غصه شو او بابا ته ووی چې بابا د کمې علاقې بابا ورته خپل ځایګی وښو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولې د زوی نوم او یا د هغه اته پته معلومه کړه، ورپسې کسان ولېږل او هغه زوی یې وله راوغوښت. زوی چې راغلو او د حضرت عمر صاحب دربار ته رادننه شو نو واقع چې هغه صفا زناورو مشران چې وایي د دوه خپو نو د دوه خپو یو زناورو بس رادننه کېدو کې هم عجیبه طریقه وه، نه پوهېدو، نه په سلام پوهېدو او نه ورته د مجلس د آدابو څه پته وه. بس ډېر زیات په روان وجاړه او په هډ درمای کې رادننه شو. سلام یې خو ونه کو. دغه ځوان ویښته لوی دی، سر یې بابر دی، جامې ډېرې زیاتې خرابې ترابې او یو لوی ډانګ ورسره دی. معلومیږي داسې چې اوس د څاروو نه راغلو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ورله دې هیات ته وکتل نو نور هم په قهر شو چې دا خدای واقعي چې بابا به د ده نه سر ټکوي، دا خو انسان نه دی. حضرت عمر صاحب پرې دباو وکړو، غصه یې پرې وکړه، وی دې خوا راشه، وی دا ستا څه دی دا بابا؟ هغه لاپروایۍ سره ووی پلار مې دی. نو عمر صاحب ورته ووی چې د ده ته ولې داسې بېعزتي کوې او د ده ولې خبره نه منې؟ نو هغې ځوان یو وخت ولګیا و، څه وخت پورې کشې نه کو. بیا یې ووی چې امیر المؤمنین ته خو امیر المؤمنین او دا مې پلار دی، دا راته ووایه تاسو نه تپوس کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوي قرآن مجید کې د مور او پلار حقوق شته؟ وی چې او شته ځوانه، زه خو هم تا ته دغه وایم. وی دغه حقوق ډېر زیات دي. دې ځوان ووی ما ته خو معلوم نه دي خو ډېر زیات دي. خو امیر المؤمنین دا راته ووایه د دې ماشوم او د دې زوی او د بچي یا د لوری او د زوی په پلار باندې یا په مور باندې هم څه حق شته او که نه؟ عمر صاحب حیران شو چې یا خو د ده انداز ته وګوره، د ده خبرو ته، د ده کړو وړو ته او بیا د ده دوره معلوماتو ته ورته وی او په مور او پلار باندې هم د دې بچو څه حق شته. وی امیر المؤمنین مثلا په څه حق دی د بچو؟ نو امیر المؤمنین حضرت عمر ورته وفرمایل رضی الله عنه چې حق خدا دی
چې په کار دا ده چې دی په یو شریف خاندان کې واده وکړي چې بچي هم شریفانان وي، یو دینداره کورنۍ کې واده او رشته وکړي چې الله تعالی وله بچي ورکړي چې د هغې مور پې اثر وي. بل حق وی څه دی؟ وی بل حق دا دی چې دی پیدا شي، ماشوم پیدا شي، نو دا مور او پلار دی ورله ښکلی نوم کېږدي، ښایسته نوم، بامانا نوم، ښایسته او مزیدار نوم دی ورله کېږدي. وی بل حق پې څه دی؟ وی بل حق پې دا دی چې بیا دی ورله عقیقه وکړي، دا هم یو سنت طریقه ده، بلاګانې مصیبتونه به ترې لرې شي. بیا چې لږ لوی شي بیا دی په منځو درئ، سبق ته دی کښېنئ، بیا د 10 کالو په عمر کې دی پې بیا زور لګئ چې ولې دې مونځ نه دی کړی. وی بیا دی یو مکتب ته ولیږي چې زده کړو وکړي، تعلیم وکړي، علم حاصل کړي او پوهه حاصله کړي. وی بیا پې څه حق دی؟ وی بیا یې پې دا حق دی چې دله دې واده وکړي، په یو ښه کورنۍ کې د بچي له هم واده وکړي، که لوري نو په ښه خاندان کې دی ورکړي، په شریف خاندان کې. دا حقوق دی پې. وی ته خو زما نه داسې تپوسونه کوې، عمر صاحب ورته وفرمایل لکه خدای بنده چې د هر څه نه دې ځان خبر کړی وي، ولې ستا د پلار حقوق نه دي ادا کړي؟ وی امیر المؤمنین دا زما نه تپوس مو کو، دا زما نه د پلار نه تپوس وکړو. ده خو زما مور سره چې واده کړی دی نو دا د نشم ویلی، هغه خو د قسمت لیکلو، خو به هر حال هغه هم څه په سوچ سمجھ نه کړي. زما مور بالکل په ټکي آګاه نه ده، هغه د خپل بچي د تربیت نه اړو خبر نه ده. یوې خدا غلطي کړې ده چې زه پیدا شوم د ده نه تپوس وکړه د ما له څه نوم ایښی دی؟ وی ته ووایه که نه څه نوم یې درله ایښی دی؟ وی نه دا پلار دی زما په خپله خوله ووایي چې لږ دی پې ښه ښکلی ښکاره شي. وی بابا دله دې څه نوم ایښی دی؟ وی دله مې عجل نوم ایښی دی. عجل ګنګوټ ته وایي، ټوله ورځ غول خوري. ده ماله وی ګنګوټ نوم ایښی دی. حضرت عمر صاحب وی دا دې وله عجیبه نوم ایښی دی، دا دې وله یو ایښی دی؟ پلار یې ما وی چې د نظره نه شي، دا مې وله د نظر ماتې له وجې. بیا ترې تپوس وکړه، عقیقه خو اړو ده کړې نه ده، د ما پسې هغه ګډ وډ ګونګړي هم نه دي پخ کړي زما د کېدو. چې بیا لوی شم او د مونځ د ودرېدو شم او د سبق ویلو شم، تپوس دې وکړه د ما له بیا څه تربیت را کړی دی؟ د ما له یو لښته راکړه، ما ته یې وی بچی چې زه غوان شړم او ځم، نو ته به راسره هم ځې چې د غوانو د شړلو چل یې زده کړې. بس هغه چل مې ښه زده کړی دی، غوان راړو هم ډېر ښه. بیا چې لږ لوی شم بیا ما ته وی چې اوس غټ ډانګ واخله، که زه نه یم نوم ته څاروي راړولی شي. د ده نه تپوس وکړه که ده یو ورځ هم ما ته ویلي چې ته مونځ دې کړی دی او که نه، مونځ درځي او که نه، سبق دې ویلی دی او که نه. ده ما ته هېڅ شی نه دی ښولی. ده د یو عالم سره نیم کېنولی، مکتب ته یې نیم لېږلی، علم او تعلیم یې را باندې نه دی کړی. ده زما نه د څه شي تپوس نه دی کړی، بس څاروي بوځم او څاروي راولم. نو امیر المؤمنین زما څاروو سره ژوند دی، د څاروو په پته ډېر ښه پوهېږم. نو څاروی چې کله هسې هاخوا دېخوا کېږي نو زه ورته آواز وکړم، هغه په هغه آواز راواړم، او چې کله څاروی بالکل نه راړېږي په آواز باندې نو بیا وله سر له کوتک را خلاص کړم. بس دکه طبیعت مې جوړ شوی دی نو چې پلار مې هم خبره نه مني، لکه هغه څاروي وله یول آواز ورکړم، بیا چې ونه شي نو بیا ورله سر له کوتک راوبغم. امیر المؤمنین والا پلار ته ووی چې دا دې کومې خبرې کوي دا صحیح ده؟ وی هم صاحب دکه شان د ما د حق نه دی ادا کړی. امیر المؤمنین هغه هلک ته ووی، وی 2 غزاره زما لپاره سیوا ووهه، دې ظالم خو ستا یو حق نه دی ادا کړی، په تا باندې چې کوم حقوق نو هغه خو به تا اعلی ادا کول چې ده هغه حقوق ادا کړو چې ده په ده باندې کوم حقوق. نو دا دې څوک نه وایي چې زما په چا حق شته خو په ما د چا حق نشته. الله اکبر. دین او شریعت عجیبه موږ له تربیت را کړی. په لاره روانې سلام کې به څوک مخکې کېږي؟ یو بنده دی هغه لګیا دی سلامونه کوي، که ناست دی نو هم په ولاړ باندې سلام کوي، او که پیاده دی نو هم په سور باندې چې څوک په سورلی سوري په هغه سلام کوي. دا کم عقل دی. یو نوم یې اورېدلی چې سلام کوي،
اسلام مونږ ته وایي، شریعت مونږ ته وایي ستا هم په چا حق دی، په تا هم د چا حق دی. کله به ته خپل حق ادا کوې، کله به بل ستا حق ادا کوي. دا مې یو مثال ورکو د سلام. د سلام طریقه دا ده او ادب دا دی. کتاب الاداب کې د سلام دا ادب ښودلی دی. حدیثو کې نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک روان وي نو هغه دې په ناس باندې سلام وکړي، چې څوک په سورلی سور وي نو هغه دې په پیاده باندې سلام وکړي، او چې څوک دغه شان روان وي هغه چې څوک ملاست وي یا ناس وي په هغه دې سلام وکړي. په هغه چا دې څوک سلام نه کوي چې هغه قضای حاجت ته ناست وي. په هغه چا هم سلام مه کوئ څوک چې تلاوت د قرآن مجید کوي. په هغه چا هم سلام مه کوئ چې هغه سبق وایي. په هغه چا هم سلام مه کوئ چې هغه اوده وي. اوده مه راپاسو خپل سلام له. بعضې سلام شوکي نو یولې ځان ته جوړ کړي راپایسئ بیا ورته سلام وکړي. بعضې لاسو میلاولو ډېر شوکي راغلی به ما خواته او ټول مجلس باندې به ګرځي. هغه یو کس ټولو سره میلاو شو، ما سره لا نو میلاو شوی. ما کرونا ده دومره ډېر مه میلاوېږه، ما ځان له ړو چې خو ما سره راغلی کښېنه که نه. ما مونږ خو ستاسو د وجې د لاس میلاولو هم نه دي بند کړي چې یاره خو ټولو سره سله میلاوېدي کې به داسې وي چې هغه به نه غواړي ده څوک به چې دی نو هغه به بد ګڼي. بله دا چې ستا دا طریقه مې ټیک نه ده. بس چې رالې مجلس ته او مجلس شروع دی خو غلی کښېنه، که میلاوېږي نو هغه ما سره میلاو شه. بس ضروري خو نه ده چې نور ټول سره میلاو شه. زمونږ د مشرانو ډېرې ښې طریقې وي، د عوامو مشرانو درته یادو، مکابر مشران مشایخو خود اجرې ته به چې رالل نو وی به په جمع سلام علیکم، بس ټولو به وی په خیر علی وعلیکم السلام کې به ناست. اوس دا لاس میلاول ډېر شوي دي او سلام کم شوی دی. لاس میلاول ډېر شوی، په چپه خوله لاس میلاول. دغه سړی مې بلکل نه وي خوښ دا په چپه خوله چې سلام نه کوي او په چپه خوله باندې صرف لاس میلاوئ. دی وایي ګنې ما غټ کار وکړو. دا د سنت طریقه نه ده اختیار کړې. دله لاس میلاول ضروري نه و، دله سلام کول ضروري. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه فرمایي مونږ به د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې دومره زیات سلامونه کول او اوسم کوو. صحابه به فرمایل چې کله زمونږ په منځ کې یو ستن راشي د جومات یو ستن لکه دا پیلر چې دی خو دا غټ دی نری ستنې به وي چې یو ستن راشي بورجی راشي یا یو ونه زمونږ په منځ کې د دوو ملګرو په منځ کې راشي نو چې د هغې نه پناه مونږ د یو بل نه یو ساعت له پناه شو بیا راښکاره شو بیا و السلام علیکم بیا سلام مونږ به خامخا سلام وکړو خو د لاسو میلاولو یې دومره تکلف سره نه دی ویلی بعضې خلک بس په چپه خوله لاس میلاوی سلام نه دا دی بد کوي که سلام دی وکړو لاس دی میلاو نه کړو سنت دی ادا کړه که لاس دی میلاو کړو سلام دی ونه کړو سنت دی ادا نه کړو نو دا مې درته دې پورې ووي زمونږ به هم په چا حق وي خو په مونږ به هم د چا حق وي نو مور او پلار دې هم خیال کوي چې د خپلو بچو حقوق ادا کړي بچي کښېنئ هغوی ته تربیت ورکړي هغوی پوه کړي چې بچی څه به کوي او شکر وباسئ الحمدلله چې دومره لوی د دین زور او شور سره تربیت شروع دی چې که ما تا د خپل بچي په خپله تربیت ونه کړو الحمدلله قدم په قدم محله په محله مدرسه او مکتب کې ورته علما قرا او حفاظ د دین تربیت ورکوي دا ډېره زمونږ خوشقسمتي ده او زه چې چېرته هم پروګرام له ورشم زه د دې قاریانو او حافظانو ډېر صفت کوم و هم ډېر زیات خوشقسمته خلک دی خو ډېر محنت کوي مسافر دي په دوبۍ کې دي په انګلینډ کې دي بچي دلته دي هغه به کله د بچي تربیت ته اوزګارېږي هغه غریب خو چې راشي نو هغه بچو له پیسې وګټي ډوډۍ وګټي که هغه یې تربیت وکړي خدا دې شکر وباسي که د هغه بچی دلته کېدی هغه بې تربیته نشي پاتې کېدی خو که یو جومات ته یې بوته یو عالم سره یې کېنو یو قاري سره یې کېنو حافظ سره یې کېنو یو دینی ماحول والا سکول ته یې ولېږه انشاءالله د هغه به ښه تربیت کوي دا موږ او تاسو د علماو د ډېرو خبرو نه خلاص کړی موږ چېرته خپلو بچو ته اوزګارېږو څوک په کارونو دي مولان نه اوزګارېږي نو چې هغوی دا تربیت زده دی هغوی هم خپلو بچو ته نه اوزګارېږي ځکه هغوی د پردو بچو تربیت کوي خپل ترې خو دا ده چې د هغوی بچي هم هغوی چا عالمانو سره
کینه یو حواله کې ورته الله تعالی د هغې تربیت وکړي